معنا د سفر کول باندې مرাজি او ضرب په معنا د بیانول باندې مرাজি دلته یضربو دا په معنا د یبینو باندې دی نو معنا دا ده یقینا نبریږي الله ان یضربا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو یو مثال الله بیان کی دا خبر الله پر دینا بعوزوتن دا مثال د ماشی وی بعوزو ماشی توای فما پستاهین د هغه سیزو فوقها چې پورته د ماشی نه دی په وړوکوالي کې یو ترجمه ده چې الله د دینه باک نه کوي چې د ماشی مثال بیان کی یا د ماشی نه ورکوټه شی وی دا مثال بیان نو د ماشی نه ورکوټه سره د ماشی نه ورکوټه د ماشی وزر دی دا ماشی ټول یو طرف تکا او د ماشی وزر بل طرف تکا نو اس ماشی خود غټ دی او وزر د ټول ماشی په مقابله کې یقینا ورکی او دا مثال رسول الله په حدیث کې بیان کړی د ماشی د وزر چې کله دنیا قدر قیمت د الله سره په اندازه د وزر د ماشی باندې وي کله دنیا قدر قیمت د الله سره د ماشی د وزر په انداز باندې وي نو لما سقا کافرن قطرة ماء کافر تبیت یو ساس کې نبی ورکړی ساس کې خو دنیا د الله په نسبت ډېر به قدر ده کدا پانی دا دار دوکې سامان دی په دې خلک دوک کیږي په دنیا باندې زړه کیږي الله رب العزت فرمایي جواب خو شو اوس الله مثال بیان کی نو مؤمنان چې مثال ووري نو هغه پوه شي چې دا مثال حق دی ایمان پرو چې دا خدای الله تعالی طرف دی او کوم شی چې دا الله تعالی طرف یې حقي هر چې کافران دي نو کافران هغه اعتراض کوي او دا وایي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا سشیر ادا کړی الله په دې باندې بطور مثال چې الله دا مثالونه بیانوي نو د دې تکذیب کی په دې مثال ایمان رانوړي نو گمراش و بلاش واما الذين كفروا فاما الذين امنوا پس هر چې مؤمنان دي فيعلمون انه الحق دا مؤمنان پويږي چې انه دا مثال حق دی رښتیا دی نو ایمان پر راوړي او من ربهم د جانب د رب د مؤمنانو واما الذين كفروا هر چې منکران او کافران دي فيقولون پس دا کافران وایي ماذا اراد الله بهذا سشیر ادا کړی الله په دې باندې مسله په اعتبار د مثال سره اخر دې څه مقصد دی چې دا کله زمونږ خدای ادا زمونږ خدای مثال کله دا عنکبوت جولاګي سره ور کوي او کله د مچ سره ور کوي او کله د مچ سره ور کوي نو په دې باندې دې پورې ټوکیو کی د دې استهزاء کی په دروغ وایي او د دې منکر شي اوس الله فرمایي کوم خلق پرې مثال کافر کیږي او گمراه کیږي کوم خلکو ته پرې مثال الله هدایت ورکړي ښکارا خبره ده چې مؤمن کافر او منافق تا الله په دې مثال باندې گمراه کوي او مؤمن مسلمان زنانه او نارینه په دې مثال باندې الله هغه ته هدایت درست قرار ورکړي یذل به کثیرا گمراه کوي الله په دې مثال باندې ډېر خلکو لرا ډېر منافقان او کافران د دې مثال د وجنا بلار شي او لار د دین کې راځي شي ويهدي به کثیرا او خونه کوي هدایت کوي په ذریعہ دې مثال باندې
کثیرا ډېرو خلکو لره. نو معنا دا شوه چې ډېر خلک پې چې کوم دی نو هدایت ومومي. هر یو په خپل ځای ډېر دي. که د شمېر په لحاظ سره وی نو کافران ډېر دي، منافقان ډېر دي، او د شمېر په لحاظ سره مؤمنان دي. اوس هم دنیا را دا دنیا پرې سطحه باندې نظر واچوه نو موږ دا مؤمنان یوازې د چین د دې آبادۍ عمره دي. په دې پوهېږئ؟ او که د مرتبې په لحاظ سره شي نو کفار ډېر دي د شمار په لحاظ سره، خو د قدر و قیمت په لحاظ سره مؤمنان ډېر دي. دغه ټول کفار چې په یو تله کې په یو طرف کې واچې او د ایمان خاوندان لږ غوندې بل طرف کې واچې نو وزن به دوی زیات. فلا نقیم یوم القیامت وزنا. د دې کفارو دپاره به په قیامت کې هیڅ وزن دی. وایي دومره یو لوی کافر چې د هغه د هغه خپل یو غر عمرهیي، لیکن چې د میزان په تله کې واچولی شي نو هیڅ وزن دی دی، بې قدره بې قیمته شی دی. اوس دا یو خبره چې الله ډېر خلک په دې مثال ګمراه کوي او ډېرو خلکو ته په دې هدایت کوي. څوک پې ګمراه کوي؟ وما یضل به الا الفاسقین. نو ګمراه کوي الله په دې مثال باندې الا الفاسقین مگر نافرمان خلکو لرا. فاسقین جمع د فاسق ده. ما پرون ویلو دا د فسق نه دی. فسق په لغت کې الخروج عن الشیء، یو څیز نه وتل، او په اصطلاح شرعه کې الخروج عن طاعة الله، د الله پاک د حکم نه وتل دا فسق دی، دا نافرمانی ده. نو د فاسق ګڼې ترجمې دي، خو قرآن یوه ترجمه کړې ده او د فاسقانو نښې موږ او تاسو ته ښودلي دي. فاسق به څوکي؟ نو یوه نښې دا ده الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. فاسقان هغه کسان دي چې ماتوي عهد الله، وعده د الله لره، من بعد میثاقه، پس د کلکولو د دې وعدې نه. الله سره کلکې کلکې وعدې وکړي چې په تا به ایمان راوړم، ستا کتاب به منم، ستا پیغمبر به منم، ستا اطاعت او تابعداري به کومه. بیا دغه خلک راپاسي او د الله دغه مؤکده او کلکه وعده ماته کړي. نقض ماتولو ته ویلې کېږي. نون قاف او دوات کې معنا د ماتولو ده، یعنی معنا دا ده چې یو امر مرکب دی، شی مرکب دی، د هغې دې ترکیب ته جوړ ویلې کېږي. فټ کول ورته تاسو وایي، او دغه پرزې پرزې کول او خرابول دې ته نقض وایي. نو نقض العهد کوي. فاسق پیژني چې هغه ناقض العهدي، وعدې ماتوي. دا یو سړي داسې ویلي دي، دا 7 معلقه موږ په دې مدرسو کې طالبانو ته د لغت ته ښودلو دپاره وایي. نو په هغې کې یو معلقه کې دا خبره هم ده چې یو سړی دی، هغه راغلی دی او داسې کیکر دي او د هغې خوا ته ولاړ دی. ولته یو قبیله وه او په هغې کې هغه پکې یو معشوقه به چېرته وه. نو هلته وایي چې لدا ثمرات الحی ناقض حنظلي. هغه پلانې نه و، د قوم د کیکرو څه ولاړو مړغوني ماتول. مړغوني ماتول باندې پوهېږئ که نه؟ مړغونی چې وچي او ته ماتې هغې نه کومه دوړه راوچته شي، د سترګو نه اوښکې بهېږي، یعنې جړلې ده. نو لغت کې نقص ماتول ته وایي، ناقض حنظلي. حنظل دغې مړغوني ته وایي او نقض ماتولو ته وایي. من بعد میثاقه، میثاق هغه وعدې ته وایي، عهد مطلق وعدې ته وایي، او میثاق هغې ته وایي المؤکد بالیمین چې قسم پې وخوري، ما قسم دې دا کار وکړو.
دویمه نښه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. دویمه نښه دا ده د فاسق ويقطعون کټ کوي شلوي ما هغه څیزه امر الله به چې حکم کړی الله پرې څیز باندې ان یوصل چې پیوست کړی شي د کومې خبرې چې الله د پیوست کولو حکم کړی دی دی هغه شلی او ماتوي دا فاسق دی. د الله او د الله د پیغمبر په د پیغمبرانو منځ کې وصل دی چې پیغمبران به مني نو فاسق وایي الله منم خو د الله حکم نه منم د الله حکم منم الله نه منم او دارنګي الله منم د الله کتاب نه منم الله منم د الله شریعت نه منم دا ټول فاسقان او دارنګي الله حکم کړي چې پلار مور ورور خور تر ماما خپل خپلوان نومي مسلمانان دې سره وستا لګاوي صله رحمي وپالي. فاسق هغه دی چې صله رحمي ماتوي خپلوانو څخه خپلولۍ پرېږدي که خپلوان بېدینه وي او د دین په وجه ورسره بایکاټ کوي نو دا جایز دی او که د دنیوي معاملاتو د وجې نه بایکاټ کوي نو دا ناروا دی. رحم شلی رحم دغه رشتې ته وایي او حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې رحم یعنی خپلولي او رشته دا به راشي او د انسان د پردغاښ د غوټې راځی چې دی یعنی د انسان د لنګ د تړلو د غوټې ځای دا ځای د الله ته به راورسي نو الله به ورته وایي چې مه یا رحم دا څه کې کوم ځای ته راورسېدې نو رحم او خپلولي به ورته وایي چې ربه تا دنیا ته لېږلی ومه او چا ځای نه راکاو او چې د چا ځای نه وي نو دقه د پناه ځای دی ستاسو ذات د ګرامي دا د هغه د پناه ځای دی نو الله به ورته وایي چې رحم ته چې چا دنیا کې شلولې او کټ کړې نن به د خپل رحمت نه وشلوم او کټ به یې کوم او چې ته چا وصل کړې نو عکس به وصل کړم خپل رحمت او مهربانۍ سره. او دریمه ترجمه د فاسقانو دا ده ویفسدون فی الارض فساد برپا کوي په ملک کې فساد راوړي. دا د اردو د مفسرین چې تاسو ګورئ دا لوی مفسرین چې ځمکه ذکر شي مراد دی نه ملکی ویفسدون فی الارض فساد برپا کوي په ملک کې او فساد چې برپا کوي نو په څه سره په ګناهونو سره. ګناه کول لویه دهشتګردي ده ګناه کول ډېر لوی فساد دی. ګناه کول د ځمکې مقصد خرابول دي. ويفسدون فی الارض فساد برپا کوي ګناهونه کوي فحاشي او عریاني کوي ظلمونه کوي قتلونه کوي وینې توی کوي په ځمکه کې دا یې معنا ده ويفسدون فی الارض. او دام تاسو ته ما بله اوس ترجمه کړې وه چې ځمکه د پیغمبرانو په هدایاتو او تعلیماتو آباده شوې ده. دا هدایات او تعلیمات د ځمکې نه لرې کول او شیطاني تعلیمات او شیطاني طور او طریقې او قوانین نافذ کول د دې نه لوی فساد په ځمکه کې بل نشته. اولئک هم الخاسرون. اولئک اسم اشاره ده په دې سره اشاره یوازې زواتو ته نه ده سړو ته نه ده زنانو ته نه ده انسانانو ته نه ده بلکې زوات مع الصفات. اولئک دا کسان موصوف په دې ناکاره صفتونو چې د الله وعده ماتوي صله رحمي کټ کوي او فساد په ځمکه کې کوي. دا کسان چې موصوف دي په دې درې وصفونو باندې هم الخاسرون. دا کسان تاوانیان خسران تاوان ته ویل خسارې ته ویل او دا خساره د دوی د دنیا او د آخرت دواړو په لحاظ سره
بلکې د دین خساره کې دوی ډېر زیات پراته دي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. کیف تکفرون بالله، سرنګي به انکار کوي د الله نه. اخر د الله د نه منلو تاسو سره څه وکړه؟ وکنتم امواتا، او وای تاسو مړه، وای یعنی تاسو نطفه وای، نطفه یو ساس کې د اوبو وای، د پلارانو په شاګانو کې، د میاندو په رحمونو کې. د هغې د تعبیر قرآن په اموات سره وکړه. یعنی تاسو نشوئ، تاسو دنیا کې نه وئ. فاحیاکم، نو پس الله ژوندي کړه تاسو لره، دنیا ته یې راوستی، ستاسو تربیت یې وکړه. مور او پلار یې تاسو لپاره نوکران ونیول، شوګیرې در سره کولې، بې ارامي به ستاسو د وجې نه ورته هر وخت وه، ستاسو پرورش یې کوو. ثم یمیتکم، بیا به وجني الله تاسو لره عند انقضاء آجالکم، کله چې نیټې پوره شي نو په هغه ټیم به الله تاسو وجني. د ټیم نه مخکې مرګ نشته. د دې وجې نه ډېر یېرېږئ مه، او چې ټیم هم راغی نو الله که د دنیا هېڅ طاقت هم بچ کړي. ثم یحییکم، بیا به را ژوندي کوي الله تاسو لره، یعنې بعث بعد الموت، دوباره به الله تاسو ژوندي کي. او چې را ژوندي شئ نو ثم الیه ترجعون، بیا خالص دی الله ته به ستاسو د ټولو ورسي. ټول به الله دربار ته ځئ، هلته به حاضري ورکوئ. دا اثبات د قیامت شو. حیات د بدن او د روح دی جوړ ته وایي، او ممات د بدن او د روح هغې جوړ شلولو ته وایي. دا جوړ راوستونکي هم الله دی او دا کټ کوونکي هم الله دی. د انسان لاس کې دا نشته چې ستا د روح او د بدن جوړ راولي، یا ستا د روح او د بدن دا جوړ ختم کړي. دا تمامه دنیا کې راجمع شي، دا یو کار نشي کولی. خلق الموت والحیات، الله مرګ او ژوند دواړه پیدا کړي. خالق الله دی. اوس الله دلیل پیش کوي په توحید باندې. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي ستاسو د منفعت دپاره ما هغه ټول څیزونه فی الارض چې په ځمکه کې دي، جمیعا ټول. یعنې معنا دا ده چې څومره شیونه پرې ځمکه کې دي دا الله ټول ستاسو د منفعت دپاره پیدا کړي، ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي. نو دا څه فایدې به دنیوي فایدې وي او څه فایدې به اخروي فایدې وي. دنیوي فایدو کې دا غټه فایده ده که دا غنم دي، که جوار دي، او که دا خوراکونه دي او میوې دي، دا د جامو سامانونه دي، دا نور اساسي دي، دا ټول الله پیدا کړي او ستاسو د منفعت دپاره پیدا کړي. لام د انتفاع دپاره دی. که دا ماران او لړمانان دي کوم ستاسو پیدا ده، او هغه پیدا دا ده وایي دا پرې سړو کې ناست دي، مار او دا لړم او دا خولې وازه کړي، او دا کوم چې دا زهریله ذرات دي په دې هوا کې، دا ځان ته کیچ کوي او راکار، دا ځار پکې ده کې نه جمع کېږي. دا د هوا د صفا کولو مشینونه دي. دا پکې ستا دنیایي پیدا ده او د آخرت پیدا ده چې روایاتو د حدیث کې راځي چې په قبر کې به لړمانان تنین ورته لفظ په حدیث کې راغلی دی او بې شماره به
او چې یو ټک دله ورکړي که نه نو بس ختم او بیا یې الله دغه کوي او بیا ورته ورکوي او ماران دي دغسې بلکې په جهنم کې هم تاسو ته ما پرون ویلي چې دا په جهنم کې به دغه زمري دغه لیوان دغه شرمخان دغه ماران او لړمانان د اور په صورت کې په دوی باندې لګېږي اور کې اوس چې مونږه په قبر کې چاته دا ویلې وې چې دغسې ماران دي او لړمانان چا دي د مار څه ته او لړم څه ته نو مونږ ته الله تعالی لړم هم وښود او مار یې پرته وښود او بیا بعضې کسان په مونږ کې هغه مار او لړم وخوري نو د هغه چغې او دردونه هم مونږ ولیدل چې دا خو دومره خطرناک شی دی د دې وجې نه دا سوال نه پیدا کېږي چې د مار په پیدا کولو کې زموږ څه منفعت دی او د لړم په دې کې لږ ورځو مخکې خلکو لړمانان په کار شوي او ډېر ډېر پیسو باندې خلک ورپسې ګرځېده کربوړي په کار راغلي وو هغې لپاره خلک ګرځېدل ډېر لوی لوی پیسو باندې به خرڅېدل یو شی الله بې مقصد او بې فایدې نه دی پیدا کړی او په هر یو شي کې د انسان منفعت او پیدا ده ثم استوى الى السماء بیا یې قصد کو طرف د اسمان ته الله رب العزت خپله توجه خپلې ارادې ته ورکړله نو اسمان طرف ته توجه وکړله نو اسمان فسواهن سبع سماوات پس برابر یې کړه دې لره اووه اسمانونه اووه اسمانونه الله تعالی پیدا کړه دې نه دا معلومه شوه چې ځمکه الله مخکې پیدا کړې ده او د هغې نه ثمه دپاره د تراخي ده بیا یې کس اسمان ته وکړو نو اسمانونه یې اوبه برابر کړه حالانکې قرآن کې بل ځای کې راځي چې الله اسمانونه پیدا کړو ثم بیا ورپسې راځي بیا الله تعالی هلته فرمایي پس د هغې نه والارض بعد ذلك دحاها ځمکه الله رب العزت بیا وغوړولو او پیدا یې کړه هغې نه خو معلومیږي چې اسمان مخکې پیدا دی او ځمکه وروسته پیدا ده نو نن زه تاسو سره جواب کوم بیا دې تاسو ته هر وخت یادي ځمکه واقعي مخکې پیدا ده او اسمان واقعي وروسته پیدا دی خو عملي وجود ته اسمان مخکې راغلی دی او ځمکه وروسته راغلی ده او دې مثال تاسو ته ما پروس کال ویلی و ما دې مثال دی یو کپړی والا موټر ساز کړ پرزې برابر کړې بیا هغه پرزې په بکسونو کې او پیټو کې بندې کړې او بسم الله کړه او د ټرک پرزې تیارې کړې چې تیارې شول ویل لکه دا لاسه په پیټو کې اچو خدا به اول پیټ کو او خلاص کو دی روان شي او بیا به د موټر پیټۍ راوالو بیا ده نو ټرک مخکې پرزې پیټ کړې او تیل میل پکې واچول او ډریور یې وروخېږه او ټرک روان شو او بیا یې د موټر راواخیست ډیرانو پیټ کړې او تیل یې پکې واچول او پای کې هم ډریور کېناست او تاسو زه تپوس کوم اوس موټر مخکې پیدا دی او که دا ټرک مخکې پیدا دی نو که د پرزو په لحاظ سره وې موټر مخکې سادي شوي نو موټر په دې معنی باندې مخکې او دا ټرک چې کومه دی د پرزو په لحاظ سره وروستو دی خو که د عملي وجود نو ټرک مخکې دی ځکه چې په روډ مخکې روان شو سازو سامان یې راوړو خلکو له او موټر وروستو پیټ شو وروستو ورپسې روان شو دقسې د ځمکې ماده الله اول پیدا کړې ده داسې یو روایت شته اگر چې کمزوري دي یو جوهره وه ملغلره او څومره به وه نو الله ته پته الله ورته راسي خپل هیبت او د قهر په نظر وکاته
ومرعاها والجبال ارساها. عبدالله بن عباس وایي د دحو معنا دا ده چې الله په دې ځمکه کې اخرج منها ماء په دې ځمکه کې راوستي، اخرج منها ماء ومرعاها شینکی په کې راوستي فصلونه، والجبال ارساها الله په غرونه د میخونو په شکل باندې ووهل. دا د دحو معنا ده. بهرحال چې څومره کوشش کې نو ځمکه مخکې پیدا ده او اسمان پیدا ده. وسواهن سبع سماوات، پس برابر کړ الله دې لره اوه اسمانونه او ځمکې اووه دي. سورې طلاق کې بل راشي والارض ومثلهن، الله اوه اسمانونه پیدا کړي دي او د اسمانونو په شمېر باندې الله ځمکې پیدا کړي دي. نو ځمکې مو ودي او اسمانونه مو ودي. او دا ساینسدانان چې وایي چې اسمانونه نهه دي، موږ چې پخوا دا یونان فلسفه ویله نو موږ ته پکې بلا ویل چې دا خو شی نهه دي. نو هغه نهه دا کرسي او عرش ورسره بېشماري. نو موږ چې کرسي او عرش ځان له شی دی، اسمانونه سامه شمارئ. او قرآن نص دا دی چې اووه الله پیدا کړي او ځمکې څنګه ودي نو به بیا په هغه ځای وایو چې کله راشي. وهو بكل شیء علیم، دا الله په هر څه باندې پوهه دی. داسې څیز نشته چې د الله د علم نه بهر دی. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله رب العزت په انسانانو باندې ډېر لوی احسانات کړي دي او بېشمار نعمتونه په انسانانو باندې کړي دي. خو په دې ټولو کې یو لوی نعمت په انسان باندې دا شوی دی چې د انسانانو پلار اول یعنی حضرت آدم علی نبینا علیه السلام الله خپل خلیفه ګرځولی دی. نو الله خپل نعمتونه ذکر کوي او جتلاوي په بندګانو باندې چې انسانانو ستاسو پلار آدم علیه السلام مې راوایستو هم خپل خلیفه ساز کړی. وإذ قال ربک للملائکة، هغه وخت یاد کړئ چې وویل رب ستا فرشتو ته انی جاعل فی الارض، یقینا زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې خلیفتن یو خلیفه لره. قالو فرشتې ورته وایي اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا ته پیدا کوي په دې ځمکه کې هغه څوک چې فساد او ورانې به کوي په دې ځمکه کې، او ویسفک الدماء او تویی به وینو لره، ونحن نسبح بحمدک او موږ پاکي بیانو پیوستی سره ستا سره، ونقدس لک او موږ نسبت د پاکۍ کوو تا ته. قال انی اعلم ما لا تعلمون، الله ورته وویل یقینا زه پوهېږم اے فرشتو ما په هغه خبرو لا تعلمون چې تاسو پکې نه پوهېږئ. الله رب العزت خبرداري فرشتو ته ورکړو. یو زمانہ داسې وه چې د ځمکه باندې الله پیریان آباد کړي، او چې کله پیریانو بدماشي شروع کړه او د الله نه بغاوت شروع کړو، الله فرشتې راولېږلې او دا پیریان یې ووهل او ویې وژل او ځینې د سمندر د جزایرو ته وځغلول، د غرونو ته وځغلول او دا هموارې ځمکې ته نه پاکې کړې. نو چې دا یې ختم
نو بیا الله تعالی ویلي چې فرشتو زه پر ځمکه کې یو خپل خلیفه پیدا کوم چې د دې خلیفه کار بدایي چې دی به تنفیذ د احکامو زما کوي زما احکام به نافذ کوي انسان په ځمکه کې د الله خلیفه دی او خلیفه دې ته وایي نائب دې ته وایي چې منوب ورته څه اډر کوي هغه کار به کوي او که دی پکې د ځان نه کار کوي نو دا بیا خلیفه دی دا اوس چې څومره بادشاهان په دنیا کې اوسېږي دي کې خلیفه نشته ځکه چې داسې وبا د ځمکه زما په علم کې نشته چې په هغې کې د الله نظام پوره نافظ نو انسان د خلافت هغه مقام پریښی دی ځکه انسان نن ډېر لوی بدترین حالاتو سره مخامخ دی نو هغه وخت یاد کړئ چې ستا رب ویل ای پیغمبره فرشتو ته ویلي بطور مشوره د الله څه ضرورت نشته خو موږ تاسو ته چل ښایي چې تم مشوره کوه چې زه پیدا کوم په دې ځمکه کې یو خپل خلیفه لرم نو خلیفه یو معنا ما دا وکړه چې دا به د الله خلیفه وي او د الله نایب وي په تنفیذ د احکامو کې به وي او د خلیفه معنا دا هم ده چې یخلق بعضهم بعضا بعضې به د بعضې خلیفهګان سازېږي په لارې دا به زامني لار مړ شي زامن د هغه په ځای راشي د زامنو بچي هغه د هغه مخکې سړي نوسي دا زامن به لاړ شي نوسي راشي او دقسې دا سلسله د دنیا روانه ده او هر کشر چې راځي دا د مشر نایب و خلیفه وي خو چې په صحیح طریقې نو خلیفه ورته وایي او چې په ناکاره طریقې نو هغې ته خلق ویلی کېږي خلیفه نه هغه ناکار جانشین چې هغې ته بیا خلیفه نه ویلی کېږي نو فرشتو وویل چې اتجعل فیها من یفسد فیها ته پیدا کوي په دې ځمکه کې هغه څوک چې په دې ځمکه کې به فساد کوي ګناهونه به کوي اوس موږ د فساد ترجمه ته وکړه چې ګناهونه به کوي وایس په قدماوي دی به کوي سوال دا پیدا کېږي فرشتو دا خبره څنګه وکړه فرشتې دا څنګه وایي الله ته چې ته خلیفه خو پیدا کې انسان پیدا کې او په ځمکه کې فساد کوي او ویني بتوي فرشتو تر ځمکې دا مزاج معلوم چې دې ځمکې ته څوک هم راشي نو هغه به په ګناهونو کې ملوث کېږي او ویني به هم تویېږي دې ځمکې دا طبیعت ورته معلوم دی او دویم دا ده چې دا قیاس یې وکړه په پیریانو باندې چې پیریان الله مخکې له رالیږلي وو او پیریانو دا لوبه کړې وه چې هغوی ګناهونه کول بدماشۍ او سرکشۍ کولې او ویني یو بل تویولې نو د هغې په هغې باندې قیاس وکړو اگر چې دا په دې اعتراض شوی دی چې دا او قیاس مع الفارق دی انسان لا اساس شوی نه دی دوی لا لیدلی نه دی او دوی وایي نو ما ویل چې د ځمکې د مزاج یې دا معلومات کړي یا الله ورته دا خبره کړې وه که د عبادت ضرورتي د بندګۍ ضرورتي نو ربه موږ فرشتې کافي یو ونحن نسبح بحمدک منګه یعنی فرشتې نسبح ستا پاکي بیانو تا تر پاکی نستا ستا پاکی بیانو نو نزهو کا بحمدک پدا سے حالت کی چی پیوستی استار سنا سر ونقدس لکو منتا تا نسبت پاکی کو ربا نو که د دې خبرې ضرورتي نو خو انسان پیدا کول ته څه ضرورت دی بس موږ عبادت وکړو موږ کافي یو کنه او داسې هم دي تفسیرونو لیکلي دي چې فرشتو دا وویل چې الله هر څنګه مخلوق چې پیدا کوي خو زموږ نه ښه نشي پیدا کولی وایي په دې باندې قال انی اعلم ما لا تعلمون الله ورته ویل فرشتو زه پوهېږم په هغه ټولو خبرو چې تاسو پرې نه پوهېږئ دې کې شک نشته چې دې کې به ګناهګار وي په انسانانو کې وینې به هم توی کوي
غلاګانې به هم کوي، شرابونه به هم څکي، زناګانې به هم کوي، جوارۍ به هم کوي، غیبتونه به هم کوي، مسلمانان به هم تنګوي، الزامات به هم لګوي، هر څه به کوي. او په دې کې به پیغمبران علیهم السلام وي، او په دې کې به د حضرت ابراهیم او د حضرت نوح او د حضرت موسی او د حضرت عیسی او د حضرت محمد مصطفی شان خلق به وي، او دې کې به نیکان صالحان وي، او دې کې به مجاهدین فی سبیل الله وي، په دې کې به فقها او محدثین به وي، په دې کې به حقانی او ربانی علما به وي. فرشتو تاسو لا دې نه خبر. انی عالم ما لا تعلمون، زه پوهېږم ما په هغه ټولو خبرو چې ته پرې نه پوهېږې، تاسو پرې پوهېږئ. کلمه د ما د عموم دپاره ده، اما چې څه وویل دا ټول د دې ما لاندې دي. اوس الله رب العزت د فرشتو د دې خبرې جواب ورکوي او د آدم علیه السلام فضیلت او غوروالی په فرشتو باندې ثابتوي چې زه فرشتو د عبادت لپاره خو تاسو کافي یئ، خو زما عبادت خو یوازې تسبیح نه ده او یوازې سجده او رکوع سجده نه ده. زما عبادت خدا دی چې څوک پیدا کړم د هغه دا ژوند ټول زما لپاره زما په عبادت کې سر کوي. نو الله رب العزت ورته ویلي چې ګورئ دې آدم ته ما غریزي او جوور علم ورکړی، اجتهادي علم مې ورکړی دی چې دا فرشتو تاسو له ما نه دی درکړی. وعلم آدم الاسماء كلها، خولی دی الله پاک آدم علیہ السلام ته نمونه ټول، څومره نمونه چې دي دا ټول الله آدم ته ښودلي، دا ټول جبې ورته ښودلي، ټول نمونې ورته ښودلي. مفسرین لیکلي، صحابه او مفسرین، حتی چې کاسه هم ورته ښودلې وه، کاسه کاسي نوم یې ورته ښودلي وه، دې کې به ډوډۍ ماتې او خورې وې، پیاله یې ورته ښودلې ویل چې به راځي ته یې پکې څکئ، ګیلاس یې ورته ښودل په دې به اوبه څکې، منګی یې ورته ویلی و چې منګی بې نومي او ته پکې اوبه راوړې. پوهېږئ پرې خبرو که نه؟ دا ټول یې الله آدم علیه السلام ته ښودلي. فرشتې هم دلته ناستې دي، دا علم الله تعالی آدم علیه السلام ته ورکړ، دوی ناستې دلته، دا هم طالب العلمان دي. خو چې دا تپوس د آدم علیه السلام نه وشو چې کاسه څه ته وایي، نو هغه یې راوچته کول دې ته وایي، نو دې باندې فرشتې هم پوهېږي. خو دا خبره چې آدم په دې کاسه به څه کې، دې کې به انګولی راچو به ډوډۍ به ورڅه خورو، دې باندې فرشتې نه پوهېږي. ځکه فرشتو داسې خېټه نشته، هغې خوراک سټاک نه کوي، نه دې نه څه خبر دی چې انګولی څه ته وایي او ډوډۍ څه ته وایي، او په سمسۍ به یې راچي او په کاسه کې به یې راچي او په ښوروا کې به یې ډوډۍ ماتوي، دې نه څه خبر دی. دا غریزي او اجتهادي علم الله آدم ته ورکړی. د جغه ورته وښود چې ګوره جغ یو شی دی، دا خلک په کلبه باندې د پاسه ږدي، او بل یو یوه ده، یوه یې پکې سربانډي او سرخکۍ هم پکې، او یو پکې موټۍ، چې آدم علیه السلام نه تپوس کړو د یوه به څه کې او پرې جغ باندې ویل چې دا به په غواګانو دو غویانو باندې کېدمه او دا یې به ورپسې واچوم پټۍ به مې راوړم. اوس فرشتې نه وې خبر چې په جغ به څه کوو. دا وعلم آدم الاسماء كلها معنا دا ده چې الله پاک آدم ته تمام مسمیاتو نمونه وښودل. مسمیات دغه کاسه مسما ده، جغ مسما ده، ایوه مسما ده، کوداله مسما ده، لور مسما ده، او دا لور اسم دی، کوداله اسم دی، او هغه لور چې په لاس کې راوالي لور پکې دغه مسما ده. ثم عرضهم على الملائکه، بیا وړاندې کړل الله دې شیانو له فرشتو ته، دا جغ ایوه او کاسه ورته مخې ته کېښوده، فرشتو داسې شي، داسې د فرشتو نه پېژني،
تاسو دا زموږ نوی نسل چې را روان دی پخوا چې ورپرې پټو کې کومه غیا کېدله موږ ټولو ته نومونه معلوم دیجي صاحب ته مو معلوم یو دیجي صاحب ته مو معلوم خو دا هلکان نه دي او دا ډیګلي نه ورځي پرې پوهېږئ فرشتو له نه ورځي فرشتې دا نه پېژني چې په جګ به څه کوم فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين الله ورته ویل چې او فرشتو خبر راکئ ماله په نومونو د دې څیزونو باندې که رښتینې یئ چې موږ ستا د عبادت دپاره کافي او د نیابت دپاره کافي بل نایب تاجت نشته ځکه خبر راکئ نو فرشتې خو ډېر مؤدب خلک دی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فرشتو وایي قالوا فرشتو ویل سبحانك پاکی د تعالی د هر کمینه اے الله ته د هر نقصان او کمینه پاکي لا علم لنا نشته موږ دپاره علم هیڅ قسم علم الا ما علمتنا مگر هغه اندازه علم چې تا موږ ته راکړی او پاکي علم الاسماء تاسو ته موږ ته نه دی راکړی علم المسمیات ته نه دی راکړی نو دې نه دا معنا شوه چې د آدم غوروالی په کثرت علم شو په اشتعادي علم شو په غریزي او جوور علم باندې الله تعالی فضیلت ورکړه آدم علیه السلام لره په فرشتو باندې انک انت العلیم الحکیم اے الله یقینا ته چې ام ته پوهې په هر څه باندې الحکیم ام ته حکمتونه والی ستا په هر شي کې حکمت کړي پس کله چې خبر ورکړه آدم علیه السلام فرشتو ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونو باندې دې څیزونو نومونه یې ورته وښودله او د هغې وجه یې ورته وویله لم چې څه ته وایي قال الم اقل لكم الله رب العزت فرشتو ته را متوجه شو ورته ویلې الم اقل لكم ولې ما تاسو ته نه ویلي انی اعلم غیب السماوات والارض چې یقینا زه واقف په پټو د اسمانونو د ځمکو باندې ما ته د ځمکو د اسمانونو پټې خبرې ټولې معلومې دي تاسو ته معلوم ویلي چې انسان کې دا خوبي ده او دا اعلی ترین صفتونو باندې موصوف دی چې په تاسو کې نشته واعلم ما تبدون او ما کنتم تکتمون او زه پوهېږم په هغې چې کومه خبره تاسو ښکاره کوئ چې ربه که د تسبیح او د تحمید او د تقدیس خبرې نو موږ یې کوو که نه او په هغې م پوهېږم چې تاسو پټوئ چې خدای پاک زموږ غوندې مخلوق نشي پیدا کولی پیدا مې که نه ستاسو ته مې غوره پیدا کړه دا یو نعمت شو چې په انسانانو باندې الله تعالی وکړو چې ستاسو پلار اول ستاسو انسان اول حضرت آدم علی نبینا علیه السلام میں خپل خلیفہ ګرځولې دي او دې سبق نه دا راووته چې انسان په ځمکه کې د الله خلیفہ دی او د خلیفہ کار دا دی مفسرین لیکلي دي چې دی به تنفیذ د احکام کوي د الله شریعت به جاری کوي د الله په شریعت به فیصلې کوي نو کوم باچایان چې د الله په شریعت فیصلې نه کوي دا باغیان دي د الله نه نن مجموعه دنیا باغی شوی ده ځکه خو بیا الله دا عذاب راوستی دی دا دنیا پرستی د دنیا نه داسې ماړه کړه چې په کوټو کې ناست دي او هغه خلک چې به خلکو پسې روټونو لپاره به ګرځېده او رازارېده او لاس رانوړې ورې ناس رانوړې شاته منډې وایي اوس یې نه دنیا په کار ده دا الله خفه دی الله دی دنیا باندې عذاب راوستی کافر دنیا باندې عذاب دی او مؤمنانو په دې ازمایښت الله د امن ګواره ساتي دلته یې خدای نشکي ان شاء الله نشکېدلو طرف ته خبر روانه ده وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. دا دویم نعمت الله په انسانیت باندې دا ذکر کوي چې اے انسانانو زما دا نعمت هم یاد کوي چې ستاسو پلار اول حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام میں مسجود پرشتو گرزو ہمیں پرشتو مسجود کو دیکھ پل بندگانو پرشتو تویل چی آدم تا سجدہ کئی داستاسو پر انسانانو لوی اعزاز و اکرام دے کپوئی گئی زکر چی پپلار بانی احسان کول دا پزامنو پر نصو بانی احسان دے زمان کو پلار چی آدم بانی چی کم احسان اللہ کو اور مسجود پرشتو یو کرزاو دا احسان پا تمام بچو دا آدم بانی دے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ آغو ہم زانتر آیات کئی چویل منگا پرشتو تا اسجدو لآدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو پستول سجدو کڑا الا ابلیس مگر ابلیس اونکڑا کہ ابا انکاریو کو واستکبرو زانی غٹو گرنو وکان من الکافرین اگر زیدو دا کافرانونا یا اوجا اللہ پا علم کی دا کافرانونا اس پرشتو تا اللہ ویل چی آدم تا سجدو کر نو سجدو خوب سیوا دا اللہ نبل چاہتا نکی نو مالاو سجدہ دا عبادت تا یو سجدہ دا تحییه دا یو سجدہ صلاتیه دا او بلا سجدہ دا اصل تعظیم و تکریم دا آدم علیہ السلام تا چی پرشتو کما سجدہ کڑیوا دا دا عبادت نوا دا سجدہ صلاتیه نوا بلکہ دا سجدہ دا تحییه و رستڑیوشیوا دا لکه څوک چاته وي په خیر رالی ستړی مشي داسې معنی ده. او ابن قتیبه دا خبره هم کړې ده چې دا لام په معنا د اله دی اسجدوا الی آدم یعنی تاسو سجده وکئ په دا آدم ته یعنی آدم به ستاسو قبله سجده به الله ته کوئ او آدم به ستاسو قبله. دا یو ډېر اعزاز دی چې زمونږ نیکو اللہ دا پرشتو قبلہ و کرزولا اسو سجدہ ستوائی نو دا تزلل او عجزی توائی او پا شرع کی دا خپل مخو تندے پزمکا ای خودو توائی دیتا سجدہ وائی دا انتہائی دا تعظیم کار دے دا دی وجنا سجدہ سوا دا اللہ نے بل چاہتا جائز ندا. سجدہ ما پرون ویلیو چھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تا بعض صحابہ پا سفر بانی بار ملکون تتریو حال تخپلو مشران تخلق سجدی لگولی نبی اکرم مرتو فرمائے نبی اکرم تیو فرمائے اللہ پیغمبر منگا بازی ملکونو تلارو حال تخپل مشران قهرمانانو باچانو تخلق سجدی کئی. بخاری جوائی پا حدیث حرکل کے آلتا چکلا حرکل دویم زل شیطان قبضہ کی راوستو او دخپل خبری نواپس شو او قوم تویر چی ما خواست استاسو ایمان کو چی پا عیسیت کلکی او کنئی نو آلتا پا بخاری پا حدیث کراغری دی چا خلق طول سجدہ قهرمانانو سجدہ حرکل کو لگو دا بے لگولی زکا صحابو دا خبرو کچھے تا دا خدای غورا انسانی ستانا غورا انسان پا انسانان کچھے تا تسیح نکو نبی رسول اللہ نا لا تسجدو للشمس الالیم کوا ایتو نرا دے نورا سپومو تا بسجدی نکوئی سجدہ بصرف اللہ تکینی. اور پیغمبر خدا فرمائل کہ کچری سجدہ سوالا اللہ نبل چاہتا جائز دوئے لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها بابا خزی تا حکم کڑے ہوئے پر خاون تا سجدہ ہوگا لگا چھ دا خاون دیر لوگ حق دے پر خزبانی
اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام. خو دلته یو ملا و د شیرګل کې به و، اوس مړ دی نومینال هم درته که ژوندی وي هم درته وایي نوم اخیستی دی کوی برمول د طرف. نو یو طالب ترې تپوس کړی و چې آدم علیه السلام ته لکه که نه سجده، نو هغه تپوس دا خبرې کړی چې سجده غیر الله ته ناجایز ده. طالب ورته ویل هغه بس ویلي چې سړی داسې خپلو مشرانو ته راښکته کېدی شي او دا کېدی شي. نو طالب ته ور کلاریږي نه چې د قرآن درته ثابته کړم چې غیر الله ته سجده کېدی شي. اسجدوا لآدم، وګوره سجده آدم علیه السلام ته. نو سجده کومه سجده یادې دا هغه علم چې پټوي او ضد یو سړی راوالي او بیا د شرک حمایت او شرک د قرآن نه بیا ثابت دی. استغفر الله. فسجدو ټولو سجده فرشتو وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. ولی ابا انکار یې وکړ او واستکبر ځان یې غټ وکړ. ابلیس دا د الباس نه دی په معنا د خلق باندې او په ده باندې خلق راغلی دی. نو په دې وجه او په خلقو باندې خلق راولي، حق او باطل خلقو ته ګډوډ کوي. په دې معنا باندې ابلیس ورته وایي دی عزازیل ته. او ابا یا ابا په معنا د انکار کولو باندې انکار یې وکړ سجدې نه. او ولې انکار وکړو؟ واستکبر ځان یې غټ وکړ. ځان یې غټ وکړ. الله چې ورته ووایي بیا وروسته به راشي یو ځای کې الله ورته ولې سجده ونه کړه؟ اذ امرتک چې ما ته حکم وکړو. نو دوی ویل چې خلقتني من نار وخلقته من طين. زه یې د اور نه پیدا کړی موده یې د خټې نه، او اور خو اوچت شان لري د خټې په نسبت باندې. نو علما لیکي اول قیاس په دنیا کې ابلیس کړی او کې خطا شوی دی د یو بچي. اور خاین دی، اور ته چې کوم شی ورچې هغه ختموي. خاورو کې چې کوم شی ږدي عدل محفوظ ساتي. نو په خاورو کې امانتداري ده او په اور کې خیانتګري ده. په اور کې ترفع ده، تکبر دی، اوچتوالی دی بره رواني. او ځمکه کې تواضع ده، حلم دی، بردباري ده، تیر وته دی. وی تکبر عزازیل را خوار کرد او بزندانی لعنتی کری گرفتار کرد. دا د مستکبر الله شاعر ځان یې غټو ګاڼه چې زه خو ډېر لوی پوخ ټیم. او دا ابلیس دا هم په اصل کې پیری دا فرشته وه، خو دا هسې خبره ده. تحقیق داره حافظ ابن کثیر پورے تحقیق کړی دی چې دا پیری دی، دا د اور نه پیدا دی، فرشتې د نور نه پیدا دی. فرشتې چې دي نو هغې په باره کې دا خبره راغلې ده چې هغې کې توالد توالد پکې نه راځي، تناسل پکې نه راځي. او ابلیس او شیطانانو کې خود د انسانانو په شان ته توالد او تناسل راځي. وکانه من الکافرین، نو کانه چې په خپله معنا شي نو او دی په علم د الله کې د کافرونه. نو دا رسې ګربه مسکین غوندې و، دا پیریانې چې شړل نو د ځانه ګربه مسکین ساز کو په نقل و په مخه ولاړ. نو فرشتو وایي چې دا خو پکې ډېر ښه سړی دی، دا خو پکې ډېر ښه پیری دی. نو ځان سې بوته بره چې بوته نو هغه نه دا شی احساس شي، دا هغه شي خوړی غوندې واسي. د ارامېتوب لپاره ځان شیخ کړی او دا نفلونه به یې کول. او خلک وایي دا د فرشتو استاد. ما ویل دی ده کې دی، که ده کې علم وی ده به دا لوبې کولې. ده علم خو د رضالت علم دی، دی خو د الله د توحید نه خبر نه شو، دی په دې هم نه پوهېده چې آدم خو له خټې نه ساز دی، خو دا حکم درته چا کړی دی؟ تا ته خو چې تا ته ما حکم کړو.
او دا په دې حکم کې دې ځکه شامل دی او استثناء متصله ده چې دې پرې پرشتو کې اوسېده ما درته وویلې بره ورستلی و پرشتې دوکه کړې وي ځان یې ورته ښه سړی کړی او یا دا معنا ده چې وکانو من الکافرین اوس د کافر نه وګرځېد ځکه چې د الله د حکم نه انکار وکړو